نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د نوي کال د لومبنۍ ورځې حوالې سره ده. که څوک دا وظیفه کوي د نوي کال په لومبۍ ورځ باندې په دویمه په درېیمه یا په دغه هفته کې کله محترمو دا وظیفه چا وکړله، فرمایي چې الله پاک به د انسان په امن کې کی، الله پاک به د انسان ته امن ورکي، الله پاک به د انسان ته سکون ورکي، الله پاک به ته اطمینان ورکي. پوره کال محترمو د انسان په امن کې وي، سکون کې به وي. داسې به نه چې یو ځای کې څوک دا وایي چې لکه دا مسله وشوله، دا حادثه وشوه، دا وشو دا وشو. بلکل به د انسان د حادثاتو نه په امن کې وي. دغه رنګ پوره کال به د انسان په ایمان باندې وي، دغه رنګ دی به سلامت وي د هر قسمه تکلیف نه، د هر قسمه شر نه، د هر قسمه مصیبت نه. او د پوره کال محترم انسان په اسلام باندې دا تیری نو ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده او ډیره زیاته خوشخبری پکې ده. او د ټولو لوی خبره ده چې الله پاک به دا کال په د انسان باندې داسې تیر کې چې الله پاک به د انسان نه راضي وي او دغه رنګ شیطان به د انسان نه محترم او دا ولري وي. نو وظیفه تقریبا په دې باندې 10 سکنډه لګي یا 20 سکنډه به لګي، خو دلته کې ثواب ډیر زیات دی محترمه، پیدې به کې ډیر زیاتې کوشش وکړئ دا وظیفه به خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. نن چې محترمه زمونږ کومه وظیفه ده د نوي کال حوالې سره ده. کله کال بدلیدو نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خپل صحابه کرامو ته دا وظیفه ښودله. یاد ساتئ محترمو که دا کال بدلیږي قمري سال یا که دا بدلیږي شمسي سال، یو حساب کتاب دی. بس هغه د محرم نه محرم پورې او دا د جنوري نه جنوري پورې. بیا محترمو توبه استغفار د هر ټایم دا وستل پکار دي. مګر محترمو له دریو خبرو خیال ساتو. لومبیا دا چې په تیر کال کې زموږ څونه غلطیانې شوي دي، څونه چې ګناهونه موږ کړي باغې باندې استغفار. دویم نمبر محترمو دا کو موږ پکې نیکۍ کړي باغې باندې شکر. درېیمه خبره دا چې روان چې کوم کال دی د هغې لپاره پلانینګ چې کوم دی دا کول پکار دی. زه به پکې مونځ نه قضا کوم، زه به د قرآن مجید تلاوت به کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. نو ځان یو شیډول محترمو دا سازول پکار دی. او دغه رنګ دې سره سره نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیات اهمه وظیفه ده، ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. نن تاسو د وظیفه محترمه یو پیر ما سو وایي ان شاء الله العزیز پوره کال به دا څون فواید لري وظیفې دي ټول به الله پاک تاسو ته درکړي. په دې کې یو پیدا محترمو در چې الله پاک به تاسو نه راضي، بله پیدا پکې دا شوله شیطان به تاسو نه لري. پوره کال به تاسو په اسلام باندې، تاسو به سلامت یې، تاسو په ایمان باندې او دغه رنګ تاسو ته امن وي، سکون به وي، اطمینان به وي. نو تا ته امن او سکون وي پته لګي ته مالدار یې، امن او سکون به تا ته وي، دې نه پته لګي چې په تا باندې تکلیف به نه وي، په تا باندې به هر ټایم محترمه دا به خوشحالي وي. نن زموږ وظیفه داسې ده، دواړو جهانو سردار مبارک به صحابه کرامو ته دا وظیفه دا ښودله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. دا وظیفه ده د محترمو کو څوک یو پیره وي، کو څوک دو پیره، کو څوک درې پیره وي، چې څومره ډېره ویله نو دومره به انشاءالله العزیز پیدا دا به ډېره زیاته کوي. محترمو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو دا مخکې شیر کړئ، ځکه چې څومره کسان مخکې دا وظیفه کوي او مخکې هغوی هم دا شیر کوي نو زما هم پکې ثواب کېږي او ستاسو هم پکې ثواب کېږي. کوشش وکړئ چې دا وظیفه یو ځل دا لازمي وکړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.